په نننۍ ویډیو کې به مونږه د پاسپورت باره کې خبره کوو چې پاسپورت کې څومره ټیم پاتې وي نو په هغې باندې نقل کفاله کیږي یا نقل معلومات، یعنی ټول د پاسپورت باره کې معلومات تاسو ته درکوم. ملګرو نو ویډیو به ټوله وګورئ، لایک به هم کړئ، شیر به کړئ او اکاونټ به سره ضرور فالو کړئ. دا ویډیو لایک کوئ د خدای بندګانو موږ تاسو ته په هر حال ګورئ دوستانو که به تاسو په کوم ځای کې ژوند کوئ، په کوم ملک کې تاسو مسافر یئ، نو همیشه پاسپورت که تاسو انټرنیشنل سفر باندې ځئ نو ستا پاسپورت کې کم از کم د 6 میاشتو نه چې زیات پرې وي. ټیک شوه؟ یا ویزه تاسو چېرته لګوئ نو 6 میاشتو نه زیات ټایم پکې پکار دی، په ویزټ باندې ځئ. که په سعودي عرب کې داسې وي نو چونکې زه د دې ځای خبره کوم نو د سعودي عرب دپاره دا شرط دی ملګرو، که تاسو چېرته خپل اقامه رینیو کوئ نو ستاسو په پاسپورټ کې د 15 ورځو نه زیات ټایم پکار دی. یو پکې دغه شرط شو، بل پکې دا شرط دی که پاسپورټ دې چېرته نوی کړی او د نوي پاسپورټ معلومات دې په ابشر کې نه وي اپډیټ کړي دي نو بیا دې هم ټرانسفر دې نه کېږي، نو هغه هم ورسره ضروري دی. یو دا خبره شو ملګرو، د خروج یعنی د فاینل ایگزټ باندې ته ځي او په پاسپورټ کې د ټیم کمی نو بیا درته هم کم از کم پاسپورټ کې د 2 میاشتو نه ستا ټیم زیات پکار دی. نو همیشه خپل پاسپورټ ویلډ ساتئ، د 10 کالو پاسپورټ جوړوئ او ورسره پې اپډیټ کوئ، یعنی نقل معلومات کوئ. اوس تاسو دا نقل معلومات په خپل د ابشر نه هم کولی شئ، په دې باندې به زه ویډیو جوړه کړم. نو همیشه خپل پاسپورټ ویلډ ساتئ او اپډیټ کوئ ورسره ابشر کې.